الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو مسلمان د پاره جایز او حلال نه دی چې د خپل برور مسلمان سره د 3 ورځو نه سیوا تعلقات پرېږدي یعنی خبرې ورسره بندې کړي 3 ورځو مهلت ځکه ورکړی شوی دی چې انسان جز وقتي یا فطري وقت فطري طور باندې دی کله کله غوسه شي تکلیف ورسي درد ورسي دی وقتي طور باندې یو غوسه وکړي د هغې د وجې نه دی په غوسه کې نو هغه خبرې اترې او کلام تعلقات هغه پرېږدي خو بیا ښه مسلمان هغه دی چې هغه د 3 ورځو نه مخکې د بل مسلمان سره خپلې خبرې هم چالو کړي تعلقات سره هم قایم کړي ځکه چې کله 3 ورځو نو دا ورانه واوړي که نه دا شیطان د انسان په زړه کې وسوسې اچوي په ده مخالف که بیا هسې هم چېرته ولاړې خبرې کوي که نه دی دا زما باره کې کوي ده د وسوسې شوبی او د ده حسد او بغض د دواړو فریقینو د دواړو جانبینو د دواړو طرف نه هغسې واقعېږي یو بل ته زړه نور هم تورېږي او دښمني پیدا کېږي ځکه شریعت وایي چې تاسو 3 ورځو نه زیاتې اول خواړو سره د ورانې کوئ مه هغه ځي لاړو ورځئ مه چل د تاسو مطلب داسې مسله راځي نو په ورانه کې یوازې د شریعت د انسان دنیاوي تعلقات او خبرې بندوله او الیک سلیک دغه یوازې نه بلکې د اسلام پکې هم خطره ده ممانعات پکې دي شریعت په دې کې منع کړله ته د خپل اسلامي رور سره هغه تعلق خبرې مه پرېږدي مونږ ډېر خلک هغه د خپلوانو کې اکثر نږدې خپلوانو کې هغه مونږ تعلق قطع تعلق کړی تعلقات مونږ پرېښي ورانې کړي جنګ کړي نو هغه مونږ هغه حد ته رسولي چې په کلونو باندې بیا هغه یو بل سره خبرې نه کوي اسلامي سلام نه کوي
یو خو د اسلامي لکه د شریعت څوک خلاف کوي که نه د دین اسلام څوک نافرماني کوي او ته هغه پوه کړي هغه نه پوه کېږي که نه یو لوی ګناه کې اخته دی ښکاره نافرمانیانې کوي د الله جل جلاله او ته هغه پوه کړي هغه نه پوه کېږي بلکې ستا هم خلاف ودرېږي چې ته ما ته خو نه مه ښیه دې عبارت کې موږ په دې مانځه کې وایو ونترک من یفجرک ونترک موږ پرېږدو ای الله تعالی من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرماني کوي د الله جل جلاله څوک نافرماني کوي که مسلمان دی او هغه دی خو چې هغه نافرماني کوي کلم کله او ته هغه پوه کړې او نه پوه کېږي بلکې ستا مخالف ودرېږي که ستا د اصلاح هم د هغه چې دی په هغه ښه نه لګي او تا سره په دې باندې جنګ جګړه کې وران ته جوړېږي په دې کې ته نه ګناهګارې هغه د اسلام خلاف روان دی او ته یې د اسلام د خلاف نه تې راګرځې د هغه د آخرت سوچ فکر وړی دی خراب نه شي هغه ستا خلاف ودرېږي نو دغه جدا خبره ده باقي هسې هم ذاتیاتو باندې خپل کوره مسلې هسې هم معاملات په هغې کې چې کوم دی ورانې کول او قطع تعلق کول دا اسلام نه خوښوي نبي علیه السلام مبارک د دې خبرې مطلب دا ده چې مسلمانان په خپلو کې روڼه شي یو بل ته نږدې شي خواږه شي یو بل سره قطع تعلق یو موټی شي زور طاقت سوا شي خبرې نه پرې نږدې نو د دې مطلب دا ده چې تاسو په خپله کې هغه اتفاق لرئ الله جل جلاله دې موږ تاسو سره په دې خبرو د عمل کولو توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأنبياء والمرسلين يا حي يا قيوم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا شافي الأمراض ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم رب ارحمنا اللهم يا شافي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم يا الله لا إله إلا الله